نن که وزیر اعلی صاحب د وزارت اعلی په کرسۍ په منصب ناست دی خو د دې قوم په سر تللی دی د قوم د اوټ په سر تللی دی او به بانګ دهل دا نارې به یې لګولې چې بجلي زما او مرضي زما چې موجوده حکومت په خپلو تمامو وعدو کې ناکامه شوی دی چې موږ به 350 ډیمونه جوړو او د هغې نه به بجلي پیدا کوو او دې خاورې خلکو له به بجلي موږ فري او مفت ورکوو میډیا باندې پابندي لګوئ او میډیا والا باندې دباو کوئ چې دا پروګرام د ټول ملکن ډیویژن ضرورت چې دی هغه صرف 80 دی دا بقیه چې دی دا چېرته دي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمندو کتونکو تاسو ګورئ سوات ټي وي لایف نیوز کتونکو څنګه چې تاسو دا مناظر ولیدو دا د ګوالرۍ بیها او دغه شان چې څومره هم د څلور یونین کونسلو کسان دي هغوی راوتي دي د کم ولټیج خلاف چې دی هغه د مټه کې خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کوي دارنګې را سره د JUI تحصیل مټه صدر را سره موجود دی دوی سره هم خبره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ماسه څنګه ډېر شکریه په دې نن چې کومه احتجاجي مظاهره ده په دې راته لږ ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په خپله باندې د میډیا سره وابسته خلک یئ نن تاسو د عوامو دا کراوډ وینئ دا جمع غفیر وینئ په څومره لوی تعداد کې قوم او عوام راوتی دی دا د دې خبرې واضح دلیل دی چې موجوده حکومت په خپلو تمامو وعدو کې ناکامه شوی دی دوی حکومت د قوم سره دا وعده کړې وه چې موږ به قوم ته ارزاني ورکوو موږ به مهنګایي ختمو موږ به روزګار ورکوو موږ به په دې قوم مسایل چې دا به حل کوو موږ به چې کوم دی ارزان انصاف ورکوو او د ټولو نه زیات دا خبره به یې کوله حکومت دپاره به ډېر سخت ټایم بیا ورکړي ډېر سخت مشکلات پیدا کړي لہذا حکومت په دې کې سنجیده قدم پورته کړي چې موږ به 350 ډیمونه جوړو او د هغې نه به بجلي پیدا کوو او دې خاورې خلکو له به بجلي موږ فري او مفت ورکوو نن تاسو ګورئ چې لاول په سر باندې خو بجلي شته نه د بجلۍ د نشوالي د وجې نه عوام ترسیږي د عوامو بچي چې دی هغه د مهیزو مریضان شو هغه د قیدس مریضان شو اسپتالونو کې د هغو دوایان ایکسپایر شوي د هغو ویکسین چې کوم دی نو هغه خراب شو هغه ایکسپایر شو څومره کاروبارونه چې دي هغه د بجلۍ سره وابسته دي هر دکاندار چې دی هغه په غیر د بجلۍ نه خپل دکانداري نشي کولی نن د اختر موقع ده څومره ټیلران چې دا ټیلرانو دقه یو سیزن یو دا د هغو روزګار دی ټول کال د هغو هغه ټول سیزن چې دی تباه و برباد شو په دکانونو کې چې څومره اشیاء خوردونو شو هغه چې کوم دی نو ایکسپایر شو ضایع شو خلک چې دی نو هغه په دې سخته ګرمۍ کې په خولو کې ډوب دی په تیارو کې ډوب دی د رڼا څه انتظام نشته دی د دې خاورو نه چې کوم حکمرانان منتخب شوي هغه دې قوم له دا وعده ورکړې وه دې حکمرانانو دا وعده یې دې قوم سره کړې وه او دا ناره یې دې قوم ته لګولې وه چې بجلي زموږ ده موږ به د دې خاورې اولنی حق چې څومره دی څومره ضرورت دی دا به پوره کوو او به بانګې دهل دا نارې به یې لګولې چې بجلي زما او مرضي زما او دا ځای کې خدای خبر چې کوم یو مخلوق دی زه به هر حال زما شرافت ماله اجازت نه راکوي زه یو بل شانتې غوندې مخلوق دی او هغه به دا چغې ډېر چې بجلي زما او مرضي زما سوات چې دی ضلع سوات دا 200 میګاواټ بجلی پیدا کوي ستا د درال پاور سټیشن چې دی 36 میګاواټ بجلی پیدا کوي ستا د کالم پاور سټیشن چې دی هغه 84 میګاواټ بجلی پیدا کوي ستا د بیشام پاور سټیشن چې دی هغه 55 میګاواټ بجلی پیدا کوي د کومرات چې کوم پاور سټیشن دی هغه 40 میګاواټ بجلی پیدا کوي ملاکن 3 پاور پروجیکټ چې دی هغه 85 میګاواټ بجلی پیدا کوي د ټول ملکن ډیویژن ضرورت چې دی هغه صرف 80 دی دا بقیه چې دی دا چېرته ځي ټیک ده دا موږ ته پته ده چې دا نیشنل ګریډ ته ځي کومه پالیسي چې ده د هغې تحت خو تاسو خو دا وعده کړې وه خپل اول ضرورت پوره کوو کوم چې ضرورت د دې خاورې دی د دې خلکو دا پوره کوو خو دا هغه خلک په خپلو وعدو کې ناکامه شوی دی لہذا موږ هغو ته دا وایو چې نور تاسو ته په دغه ځای باندې د اقتدار کولو حق حاصل نه دی تاسو سره قوم سره چې کومې وعدې کړې په هغه ټولې وعدې هغه بلاف شوې هغه وعدو کې ناکامه شوې هغه دروغ ثابت شوې لہذا نن قوم راوتی دی دا یو عوامي ریفرنډم دی تاسو خبره وکړه چې دا د 3 یونین کونسلو نه دی بلکې دا پوره د مټې تحصیل یو نماینده جرګه ده یو نماینده احتجاجي مظاهره ده او که چېرې د عوامو دا ضرورت پوره نه کړلی شو دا مسله حل نه کړلی شوه باید چې ټول قوم چې بیا راپاسي او د حکومت دپاره به ډېر سخت ټایم بیا ورکړي ډېر سخت مشکلات پیدا کړي لہذا حکومت په دې کې سنجیده قدم پورته کړي که په دې کې ذمهوار د وابډې اهلکار دي موږ هغو ته هم ډېر ګناه نه کوو ځکه هغه غریبانان ځل نه نوکران دي هغه د ریاست نوکران دي خو په دې وخت کې انتظامیه فریق جوړ شوی دی پولیس فریق جوړ شوی دی موږ انتظامیه ته دا وایو چې تاسو د ریاست نوکران یې د پی ټي آی د حکومت نوکران نه یې لہذا قوم چې دی په کومو مسایلو دپاره چې قوم راوځي په عوامي ایشوز باندې خبره کوي تاسو د قوم سره ودرېږئ د پی ټي آی حکومت دپاره
چې کوم دی نو دغه مه ورکوئ سهار مه ورکوئ چې کله د هغو جلوسونه بندوئ کله د هغو احتجاج کې چې کوم دی انتشار پیدا کوئ کله چې کوم دی نو احتجاج میډیا باندې پابندي لګوئ او میډیا والا باندې دباو کوئ چې دا پروګرام والا مه چلوئ. لہذا دا قومي مسایل دي دا عوامي ایشوز دي د سیاست نه براتر خبرې دي نو حکومت د پکار دي چې په دې کې سنجیده قدم پورته کړي. امیر صاحب مونږ وکړو دا ګینټې نه د احتجاجي مظاهره چې دا ور روانه ده او دوله د حکومت د غړي چې دی هغه نه دي راغلي دا څه د دې نه دا تاسو ثابته کوي چې څومره د غفلت مظاهره کوي څومره دا حکومت چې دی دا د دې خبرو نه غافل او لاپروا دی چې عوام په څومره مشکل کې دی. دا خو هغه قوم دی هغه عوام دی چې د دې حکمرانانو بڼې دي د دې لاس او خپې دي دې حکمرانانو له اوټ ورکړی دی. نن که وزیر اعلی صاحب د وزارت اعلی په کرسۍ او په منصب ناست دی خو د دې قوم په سر تللی دی د قوم د اوټ په سر تللی دی. نن که د کابل دغه سړی چې به وي چې بجلي زما مرضي زما دا مزې او چرچې وړاوئ دا د حکومت پروټوکول چې کوم دی نو هغه استعمالوي او دومره مراعات ته حاصل دی خو د قوم په سر تللی دي. نو لہذا دیو د قوم د مسایلو نه دومره لاپروا دي د قوم د مسایلو نه دومره غافله دي دیو اوس هم چې په خواب خرگوش کې اوده دي نو داسې قسمه خلکو ته بالکل چې کوم دی د حکمرانۍ د اقتدار حق نه حاصل دا د عوامو نمایندګي نشي کولی د عوامو د جذباتو نمایندګي نشي کولی د عوامو د حقوقو لپاره جنگ نشي کولی د عوامي ایشوز باندې عوامي مسایلو باندې خبره نشي پورته کولی. نو دیو ته چا ویل چې دوی حکمراني کوي او دغه ځای کې ناست دي په کرسو باندې دیو دغه ځای لته ولې نه ورکوي که دیو کې رتی بر غیرت دي او په دیو کې رتی ایماني نو دیو دي د عوامو په مفاداتو سودا نه کوي او د عوامو د مسایلو د خاطره ده که د کرسۍ له دې لته ورکړي او چې کوم دی نو راضي دي او د قوم ته دې راشي او په دې قوم کې ودرېږي انشاءالله العزیز دا غیور قوم دی دا غیرتمند قوم دی چې د عوامو د مسایلو لپاره یو سړی ننګ کوي غیرت کوي انشاءالله دا قوم به ښه په عزت باندې چې کوم دی نو ګرځي.